والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال پدغه بابرکت محفل میلاد شریف کې زموږ استاسو د ټولو د حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل لوی بارگاه کې قبول او مقبول فرمایي. او رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ استاسو دغه میلاد شریف د هغو میلادونو په خاطر باندې قبول او مقبول فرمایي چې کم میلادونه د رب ذوالجلال په دربار کې مقبول او منظور شوي دي. سامعینو حضراتو، هر کله زه دلته راشم که دی جومات ته وي او که د باچایانو صاحبانو مسجد او جومات ته وي، ما ته ستاسو د مشرانو نه واخلو تر ځوانانو پورې او ځوانانو نه تر ماشومانانو پورې ما د ډېر عزت او احترام ملاو شي. زه د دغه عزتونو د احتراماتو حقیقت دا دی چې لایق نه یم. خودرانه خلق، عزتدار خلق همیشه د پاره بل عزت ورکي او دغه عزت بدله به زما د جانب نه تاسو ته صدر کړی شي. خدا ضرور ویلې شم، خدا دعا ضرور کولې شم چې رب ذوالجلال تاسو ټولو ته د دواړو جهانو عزتونه نصیب فرمایي. او رب ذوالجلال خالق کائنات زموږ استاسو دا رشتہ د عقیدت د محبت او دغه لوی عزت همیشه د پاره په دواړو جهانو کې قائم و دائم وساتي. سامعینو حضراتو، تقریباً نعت خوانی
سحده پورې وشو. الله پاک دې قبول و مقبول کی. زما مزاج څنګه تاسو ته معلوم دی چې زه ډېر اوږد تقریر او اوږد تفصیل نه بیانولی شم او زه نه د اوږد تقریر موقف لرم. صرف د حاضرۍ په نیت باندې دوه درې خبرې عرض کول غواړم. الله کریم د موږ استاسو د حبیب لبیب سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم مبارک سرا کامل عقیدت و محبت نصیب فرمائی. دغی میلاد شریف په جوړېدو کې د ډېرو خلکو جانی مالی سعی او مدد او کوشش ضرور شته چې دا مولانا ظفر علی قادری صاحب او دارنګ حافظ عباد الله سیفی سے په نگرانی کې تاسو سعیو کا کوششمو کو او دغه جمعات نم پلیټونو باندې روخانه کو صرف په دې نیت باندې چې نبی پاک مبارک د ولادت جشن دی. الله کریم هغه تور قبرونه د هر چا د نبی پاک د نور مبارک نه منور فرمایي. عالمی دنیا کې په دې شپو او د ورځو کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلی آله وسلم د ولادت باسعادت میلادونه او محافل مناویږي او دا چاته ونه وایي چې دا میلادونه صرف په مردان کې یا په پېښور کې یا په خیبر پختونخوا کې او یا په پاکستان کې دا میلادونه مناویږي او دغه میلادونو تصور او سوچ او فکر او دې سره عقیدتمن خلق نور نړۍ کې او دنیا کې نشتا. یاد ساتئ چې دا کم محافل او کم میلادونه مناویږي او دلته هم د هغې انعقاد شوی دی دا په عرب او په عجم کې مناویږي، دا شرق او په غرب کې مناویږي، دا علما د عرب او د علما د عجب مناوي او دغه محافل په سعودي عرب کې په مکه معظمه او په مدینه منوره کې اگرچه بعضې مشکلات د وجې نه عمومي خو نه مناویږي خو په کور باندې په مدینه منوره کې د طلع البدر علینا نغمې وي او په مکه معظمه کې د طلع البدر علینا نغمې او صفتونه بیانېږي. داسې یو ځای نشته حاضرینو چې په شرق او غرب کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلی آله وسلم د ولادت جشنونه او محافل نه مناویږي. خدا خبره ضرور یاد ساتئ چې مناویږي، ډیر مناویږي او ډیر خلک یې مناوي، خو هغه خلک خوش قسمت دي چې څوک دغه محافلو ته راتګ کوي، څوک انتظام او انصرام کوي. دا ډیر د الله پاک په جناب کې مقبول بندگان دي. دغه محافل چې د حضور نبی کریم مبارک په ولادت باندې مناویږي د هغه امتیان مناوي چې د کوم امتیانو دا سعادتمندي جوړه شي، دا سعادتمندي جوړه شي چې راشي یو جمعات لا او میلاد مناوي او سعادتمندی دا جوړه شي چې راغلی جمعات ته وي او حاضری په مدینه منوره کې لګیږي. دا سعادتمندی د هغې خلکو په نصیبه شي چې کم خلک د حضور مبارک میلاد مناوي، د حضور مبارک د ولادت باسعادت په خوشحالی کې د محبت اظهار کوي. او الحمدلله مونږ دا ایمان دی، دام یقین دی چې مونږ استاسو دلته راغلی یو
او نبی پاک مبارک د ولادت با سعادت مناویدو د پار راغلیو بل مقصد زمونږ دلته نشتا که زه د پېښور نه راغلی یم او که د چم ګاونډ نه نږدې علاقو نه تاسو را جمع شوي یې د هیڅ چا یو مقصد نشته صرف مقصد دا دی چې مونږ دلته ځکه را جمع شوي چې ای رب العالمینا اے رب د کائناتو اے مالک د مخلوقاتو مونږ دلته ځکه را جمع شوي یو چې نن نه پاسه 1400 کاله وړاندې ستا حبیب پیدا شوی دی پیدا شوی زرګونه کاله وړاندې خو لیکن دومره ولادت عظیم نعمت دی چې کال په کال میلاد او خوشحالي مناویږي د هغې نعمت بیا مونږ او ستاسو شکریا نشو ادا کولی صرف په دغې نیت باندې مونږ ستاسو دلته حاضري شوې ده الله کریم د مونږ ستاسو د حاضري دغه لیدل اوریدل په خپل بارگاه کې قبول و مقبول فرمایي بچې ته کښېنه حاضرینو خبرې اترې ډېرې زیاتې خو د چا خبره د زړو ښځو خبره چې په مانځه کې به غټ غټ ټکي ووایو الله دې قبول کړي نو زه به ووایم چې خپل تقریر او خپل بیان او خطاب کې به غټ غټ ټکي ترېنه ووایو الله پاک دې قبول و منظور فرمایي خو یاد ساتئ چې کم سبا په ما او تاسو باندې راتلونکی دی د پیر په شپه د نهې په شپه باندې او چې کله د نهې شپه په ختمېدو شي او د نهې او د منګل سحر په راختو شي دا هغه ساعت تیر شوی دی په دنیا کې چې دغه ساعت د 12 ربیع الاول شریف دغه شپې اختتام او د ورځې ابتدا دا هغه خوشحالي لیدلې ده چې کائناتو کې نه بله خوشحالي داسې راغلې ده او نه به داسې بله خوشحالي راشي داسې یو عظیمه خوشحالي د پیر مبارک ورځې او د پیر مبارک شپې داسې یو خوشحالي لیدلې ده او دا شپه دا هغه د خوشحالو شپه ده چې امام بخاری رحمت الله علیه د کتاب شارح امام احمد بن محمد اسقلانی رحمت الله علیه بخپل کتاب المواهب کې لیکي چې کله حضور نبی پاک مبارک په کومه شپه باندې تشریف اوري فرمایله نو په دغه شپه باندې چې په ختمېدو شوه او سبا وخت پر راتلو باندې شو دغه شپې ته دومره لوی اعزاز میلاو شو چې دا شپه د خدای پاک په جناب کې په دنیا کې چې څومره مبارک شپې دي که هغه د جمعې شپه ده که هغه د واړه اختر شپه ده که هغه د غټ اختر شپه ده که هغه نور مبارک شپې تاسو په ګوته باندې وشمارئ تر دې پورې چې هغه د لیلة القدر شپه ولې نه ده خدای پاک د شب ولادت مصطفی ته هغه مقام ورکړو چې کم مقام شب قدر تم نه ده ملاو شوی علما فرمایي امام شهاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمت الله علیه شارح بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې کوم شپه باندې نبی پاک مبارک پیدا شوی دی د کوم شپې په سبا باندې نبی پاک مبارک پیدا شوی دی دغه شپې ته خدای پاک د لیلة القدر شپې نه لوړ مقام او لوړه مرتبه ور نصیب کړې ده او دا شپه ما او تا باندې 2 ورځې بعد را روانه ده نن د څه شپه ده د ګل او د پیر شپه ده او سبا د منګل شپه ده سبا چې کومه شپه ده دا هغه شپه ده او په تاریخ کې دا هغه عزتونو نه ډکه شپه تېره شوې ده چې دا شپه په خپله باندې ناز کوي په نورو شپو باندې دا شپه په خپله باندې فخر کوي په نورو شپو باندې او چې کله سبا شي او د ولادت مبارک ورځ د 12 ربیع الاول شریف د ولادت ورځ راشي دا ورځ په نورو ورځو باندې ناز کوي اختر ورځ په خپله باندې مبارکه او بختوره ورځ ده د وړه اختر ورځ
په خپله باندې د عزتونو ورځ ده، د جمعې مبارکې ورځ دا په خپله باندې د عزتونو ورځ ده، خو دا ورځ د ولادت د مصطفی علیه السلام دا پیغام ورکوي چې ورځې ټولې الله پاک ته نږدې ورځې دي، خو چې کومه ورځ باندې میلاد مصطفی شوی دی ټولې ورځې دغې ورځې ته سلامي کوي. علماء لیکي سیرت محمدیه کې چې کله شپې ته دا پته ولګېده چې د کل کائناتو باعث د کل کائناتو د وجود سبب د کل کائناتو د وجود علت کومه هستی ده پته ورځې ته ولګېده چې دا ورځ ځکه ورځ ده چې محمد مصطفی علیه السلام به پیدا کیږي، چې کله شپې ته دا پته ولګېده چې زه شپه ځکه شپه پیدا شوم چې محمد مصطفی علیه السلام به پیدا کیږي، ورځم دعا کوي، شپم دعا کوي، شپه دا دعا کوي رب کریمه کم نبی پاک د وجه نه کل عالم تا وجود ته راوستی، شپه دا دعا کوي رب دا د شپې پیدا کا، ورځ هم عرض کوي رب کریمه کم نبی پاک د ولادت د وجه نه تا خپله خدایي ښکاره کړې ده، رب کریمه دا د ورځې پیدا که دا هستی، شپم دعا کوي ورځم دعا کوي رب کریمه په ما کې پیدا کې چې شپې ته مقام میلاو شي، ورځ وایي رب کریمه دا هستی د ورځې پیدا کې چې ما ته مقام میلاو شي، آخر اوشوه داسې چې د شپې دعام قبوله شوه د ورځې دعام قبوله شوه، رب ذوالجلال نبی پاک مبارک د صوبه صادق په وخت کې پیدا کړو، شپه په تېرېدو وه ورځ په راتلو وه، خدای پاک په داسې وخت کې پیدا کو چې شپه ختمه شوه ورځ شروع شوه، امتیانو ته بندگانو ته رب ذوالجلال دا پیغام ورکو چې ما د شپې دعام قبوله کا، ما د ورځ دعام قبوله کړه، که ورځ ته خیر ملاو دی که شپې ته خیر ملاو دی دا خیر په خیر د مصطفی ملاو دی. اسې ما او تاسو څومره خوش قسمته یو چې د حضور مبارک په امتیانو کې راغلی یو، اسې څومره زړه کې وګورو څومره ګنده یو، زړه کې وګورو څومره ګناهګار یو، زړه کې غور وکړو څومره مختورن یو، اسې زړه کې سوچ او فکر وکړو مونږ څومره شرمنده یو، خو لیکن که چېرې زما او د ستا نسبت نبی پاک مبارک ته وشي نو هغه خبره به زه په لنډو الفاظو کې زه ضرور وکم او د ستا ذهن ته به ور واچوم، هغه دا یو ننبایي و او هغې ننبایي به چې کله روټۍ پخولې نو په یو درهم باندې به هغه وخت کې څو روټۍ ورکولې، خو لیکن چې کله به چا درهم راوړو خلکو له به روټۍ ورکولې نو یو زنانه وه او هغې سره جعلي درهم و، هغې سره جعلي روپۍ وي او هغه جعلي روپۍ راوړې او د دغې ننبایي له یې ورکړې چې روټۍ په راکړه، ننبایي ګوتو کې وکتې چې دا روپۍ خو جعلي دي، خو راشه ابۍ ده غریبې له چې روټۍ نه ورکوم واپس به لاړه شي او ورته ووایم چې دا جعلي روپۍ تا راکړي دي، ننبایي هغه جعلي روپو باندې هم روټۍ ورکړه، خو ښځو کې خو یو کار شته که نه
چې چاته خبره بیا نه وایي باندې چې کینی خاموش ناستې وي دغه ابۍ چې کله سبا له بله ورځ په مازدیګري په تنور باندې کېناسته ابۍ خلکو ته وایي چې ځواني مرګې شئ چې دا تاسو روټۍ پخوئ او دغه ګرمۍ ته م ځان نیولی دی چېرته جعلي روپۍ وي مال یې راکوئ فلانکی نن بایي نه په صحیح روپو پوهېږي او نه په جعلي روپو پوهېږي زه به جعلي روپۍ وروړم او تاسو له به ته روټۍ راوړم زنانه چې کله خبرې شوې چېرته جعلي روپۍ وې ابۍ له به یې ورکولې او روټۍ به یې ورله راوړې خو نن بایي به چې وکتې چې دا جعلي دي دا به یې کېښودې غرض دا چې نن بایي څه وخت تېر شو بوډا شو او چې کومې جعلي روپۍ په ژوند کې راغونډې کړې وې هغه یې جمع کړې وې چاله یې ورکولې نه او په شپو کې یو شپه وه د تهجدو په وخت کې نن بایي ناست دی او د خدای پاک په جناب کې ژړا کوي تهجدو په مانځه ناست دی د خالق د کائناتو مالک د مخلوقاتو په حضور کې حاضری لګئی رب ته فرمائی ربا حضور کې حاضری لګئی رب ته فرمائی ربا نن در سره یو سودا کوم سودا مدا د رب کریمه چې دا جعلي روپۍ د جانماز د سجدې په ځای باندې کېښودې او رب ذوالجلال تعرض کوي مولا ای زما خالقه ای زما مالکه تا ته خپته ده چې چا به جعلي روپۍ راوړه ما به روټۍ ورکوله چې چا به صحیح روپۍ راوړه هغه له به هم روټۍ ما ورکوله ما نه جعلي روپۍ والا ستون کړی دی نه مې د صحیح روپۍ والا شړلی دی ما جعلیم قبولې کړي ما صحیح قبولې کړي رب کریمه زه درته بوډا یم رب کریمه ما وخت تیر شو رب کریمه زما زندگی لاړه رب کریمه زما ژوند په ختمېدو دی خدای پاکه زه تاله د روان یم رب کریمه ما اعمال صحیح اعمال به م وي خو اکثر پکې جعلي اعمال دي رب کریمه که چېرې ما د ستا په بندګانو مهرباني کړې وي ما صحیح قبولې کړې وي جعلي م قبولې کړې وي رب زم د روان یم ما نه صحیح اعمالم قبول کا ما نه جعلي اعمالم قبول کا چې کله بابا د خدای پاک سره خپل مناجات او راز او نیاز شروع کړی و او دغه جعلي پیسې د جانماز د سجدې په ځای باندې اچولې وې رب ذوالجلال طرف نه په دغه کمره کې هاتفي آواز راغی او یې فرمایل چې زما بنده تا زما د بندګانو سره دا معامله کړې ده چې صحیح دم قبولې کړې جعلي دم قبولې کړې اے بنده ته مال راشه تا صحیح اعمال بم قبول کم تا جعلي اعمال بم قبول کم حاضرینو ما مقصد په دې جمله کې داو چې ما او تا ټول جعلي امتیان یو مونږ ټول په ټوله جعلي یو زما او ستا رزق جعلي دی زما او ستا اعمال برابر نه دي زما او ستا سجدې برابرې نه دي زما او ستا ناسته پاسته برابر نه ده مونږ ټول په ټوله باندې جعلي یو خو رب کریمه د ستا په حبیب په امتیانو کې اصلي بندګان هم شته او مونږ غوندې جعلي بندګان هم شته خو مونږ دا ایمان دی رب کریمه که چېرې مونږ ته ګوري چې دا بندګانو له زه عذاب ورکم او که رحمتونه وله ورکم نو یقیني خبره دا ده چې دا ټول جعلي دي د عذاب قابل دي خو که چېرې یا رب العالمین دې ته وګورې چې دا جعلي بندګان دا امتیان د مصطفی علیه السلام دي
رب کریمہ دا میلادیان مناون کی دا میلاد مصطفیٰ مناون کی دا امتیان جالی امتیان دا مصطفیٰ علیہ السلام دی کہ ما اتا ترب اگوری ما اتاری جیو کیو او کہ مصطفیٰ علیہ السلام مبارک تو اگوری امید در رب ندا دے چھ ما اتا پا جولے دا مصطفیٰ علیہ السلام کے با انشاءاللہ العزیز جنت تا داخلی بھی سامعین حضراتو ماوتا چې کله میلاد لرازو زه خپل زړه خبره درته وکم په دې مبارکه میاشت کې چې کم میلادونه کیږي دا ماوتا که وغواړو که ونه غواړو ماوتا که منی کو او که منی نه کو که ماوتا د په دې باندې د بدعت فتوی ولګو او که ونه لګو دا میلادونه مبارک به تر قیامت ته مازیګره پورې مناویږي انشاءالله العزیز زګه به مناویږي چې قرآن کریم وعده کړی چې ورفعنا لک ذکرک رب العالمین خپل حبیب ته دا فرمایلی دی ای زما حبیب لبیب دستا ذکر مونږ بلند کړی دی او بلندی د ذکر دادا چې چرته د خدا نامه یادیږي الته به د مصطفی نامه یادیږي چې چرته په بانګ او په اذان کې د الله اکبر او د اشهد ان لا اله الا الله نغمه بیانېږي الته به د اشهد ان محمد رسول الله نغمه به ان شاء الله بیانېږي ما او تا کا فتوی ولګو کنا ما او تا کا میلاد مناو کو او کنا دا میلاد مصطفیٰ علیہ السلام مبارک با تر قیامت مازیګره پورې مناویږي انشاءاللہ العزیز خو لیکن خوش قسمت هغه خلق دي چې کوم خلق میلاد مصطفیٰ علیہ السلام لاړل الته میلاد مصطفیٰ علیہ السلام مناو کړو او په داسې طریقې مناو کو چې تقریر کې خبر عالم دین کولې او زړه د اوریدونکو باغ باغ کېدو په داسې طریقې باندې چې میلاد مناو کې زه درله یو خوشخبري در کوم او په وثوق سره په یقین سره د کتابونو په حوالهجاتو سره د کتابونو په دلایلو سره دا یو خبره زه ضرور عرض کول غواړم چې څوک څوک میلاد مصطفی علیہ السلام مناوي میلاد مصطفی مناویدونکو ته به دیدار مصطفی ملاویږي دا په وثوق باندې عرض کوم او دا په دلایلو باندې عرض کولی شم د الله په فضل سره چې چا میلاد مصطفی مناو کړی یا څوک څوک میلاد مصطفی مناوي او څوک څوک میلاد مصطفی د مناویدو عقیده لري که هغه بیګا شپې لري که سبا شپې لري که بل شپې لري خو انشاءالله میلاد مناونکی به هغه وخت پورې به له مرګ نه راځي چې سو پورې ورته دیدار مصطفی نه ملاو شوی یو روایت عرض کول غواړم د نعمت الکبرا په حوالې سره شاید چې زما په بعضې خطاباتو کې اختصار یا په تفصیل سره تاسو اورېدلی وي خو لیکن کچرې په دغې بارونکه مجمع کې دا حدیث مبارک ونه وایم شاید چې هغه ذوق هغه مینه او هغه تند زما ماته شي حضرت سیدنا امام ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علیہ په کتاب نعمت الکبرا کی لیکي توجه کوم شته کنه عامر نومې یو یهودیو چې په یمن کې اوسېدو او اغلا الله پاک یو ګوډه شلا رندلور ور کړي وا امیر یمنی چونکه
چې څومره حربې وي د خپلې د بچې د صحت دپاره ټولې استعمال کې. کله ډاکټر ته بوتلی، کله طبیب ته بوتلی، کله د الله نه علاوه د بوتانو نه غوښته، تر دې پورې چې یهودي دومره مخکې د بچې د علاج دپاره لاړو چې صبح او شام به د بوتانو په دربار کې حاضر شو او د بوتانو ته به لور کې ښودې او بوتانو ته به ویل چې زما خدایانو تاسو چې کومه معذوره لور راکړې هم تاسو به جوړوئ. خو لیکن سبا او بیګا به امیر یمني به لور کېنوله، بوتانو ته به په اوازونو باندې ستړی شو، د بوت نه به آواز نه راتلو، نه وله بوتانو سترګې ورکړې، نه وله بوتانو خپې ورکړې، نه وله بوتانو لاسونه ورکړل. خو تر دې پورې چې شپونه یوه شپه وه، امیر یمني ډېر زیات پریشانه دی او خپلې ښځې ته وایي چې راځه د کوټې په چت باندې کینو، نن یو اخیری فیصله کوو چې دا لور سره څه چل پکار دی، څه کول پکار دی. یو علاج، یو بوت، یو ډاکټر، یو طبیب مونږ پرې نه ښودو او مونږ دغې نازولې لور دپاره هڅې او کوششونه وکړل، جوړیږي نه. توجه مې ده؟ چت ته پاسه ناست امیر یمني سره د ښځې محوی گفتگو دی، خبرو کې مشغول دی. د پریشانۍ علم داو دغه خپله لور دومره زیر بحث وه چې شپه په تېرېدو شوه چې صبح صادق پورې خبره راله. په دغې خبرو اترو کې اسمان یو رڼا نصیب شوه، اسمان یو رڼا ولیده. د اسمان په افق کې او په چارو اطرافو کې اسمان کې یو رڼا، یو جذر راله چې امیر یمني خپلې ښځې ته وایي چې ښځې ما چې څومره ژوند دی ما داسې ښکلې رڼا په ژوند نه ولیدلې. ښځه ورته وایي چې خاونده ما چې څومره ژوند دی ما داسې ښکلې رڼا نه ولیدلې چې کله په دغې رڼا په گفتگو کې خبرې مخ په وړاندې لاړې. دغه لورې معذوره دننه په هغه کمره کې پرته وه چې پلار او مورې د کمرې په چت باندې ناستو. څو ګوري چې دوی دغې رڼا په تفصیل کې مخکې لاړل، لور د صحن نه آواز کوي چې ابا جان او امی جان. چې کله امیر او خپلې ښځې د یو جینۍ آواز واورېدو حیرت کې پرېوتل چې د مونږ د کور نه د چا آواز رالو. مونږ بچی خو ګونګه ده، زمونږ بچی خو په سترګو باندې ړنده ده، په خپو په لاسونو باندې شله ده، د آواز د کم ځای نه. چې کله د چت نه لاندې راګوري څه ګوري چې معذوره لورې الله پاک شفایاب کړې ده او صحیح سلامته مور او پلار ته ګوري او آواز کوي چې ابا جان او امی جان. د حیرت یو عالم حیرت کې مور او پلار لاړل. امیر یمني او ښځې د عالم حیرت کې دومره مخکې لاړل چې آواز ورته کوي چې ای بچې دا سترګې د کم ځای نه رالې، ای بچې لاسونه د کم ځای نه رالل، ای بچې دا ژبه د کم ځای نه راله، دا خپې د کم ځای نه رالې. بچې ورته آواز کوي چې یا تاسو راکوشئ او یا به زه دروخېجم چې عالم درته ووایم چې دا شفا ماله د کم ځای نه راله. چې کله مور او پلار دغې بچې ته لاس په نامه ودرېدل او بچې گفتگو اوري، بچې څه داسې کلمات وایي، بچې څه داسې گفتگو کوي
ورته وایي چې ای ابا جان امی جان تاسو بره ناست وئ زه کمره کې لاندې پرته وم او زه په خوب باندې ویده وم چې ماله یو نوراني فرشته راله او فرشتې راته وویل چې ای بچې ای جینې اسمان کې یو رڼا راله اسمان کې یو ښکلا راله جینې وایي چې ما هغه ښکلا هم ولیده په خوب کې هغه رڼا هم ولیده ما ورته عرض وکړو چې ای صاحب ته څوک یې ورته وایي چې زه فرشته یم چې ولې راغلی چې راغلی زه ځکه یم چې نن ځمکې ته ټولې فرشتې راغلي دي ولې راغلي جینۍ ورته وایي فرشتې نورې فرشتې ولې راغلي ورته وایي چې دنیا او کائنات چې د کومې هستۍ په انتظار محمد رسول الله پیدا شوی دی چې کومه رڼا تا د خوب کې ښکاره شوه دا رڼا د مصطفی ده کومې جلوې درته ښکاره شوې دا جلوې د مصطفی دي چې کوم حسن درته ښکاره شو دا حسن د محمد مصطفی علیه السلام دی فرشته ورته وایي چې ای جینۍ که خپل صحت غواړې خپله شفا غواړې نو تا سره چانس شته تا سره موقع شته او هغه موقع دا ده چې سمدستي خدای پاک نه دعا وکړه سمدستی د رب لا یزال په حضور کې دعا وکړه او دعا دا وکړه چې رب کریمه زه د ستا بنده یم او زه ستا په جناب کې دا سوال کوم چې رب کریمه دا کم نور تا پیدا کړو په نور د مصطفی علیه السلام ماله صحت راکا دغه جینۍ لاس اوچتوي رب ته سوال کوي رب کریمه کم هستی او کم نور د نن شپې پیدا کو په سبا کې پیدا کو رب کریمه په نور د مصطفی ماله صحت راکا جینۍ خپل مور او پلار ته وایي چې کله ما په نور د مصطفی علیه السلام باندې دعا وکړه رب العزال ماله سترګې م راکړې ماله لاسونه م راکړل ماله خوله م راکړه او ماله خپې م راکړې زه چې سبا راوچته شوم زه چې اوس راوچته شوم زه صحیح سلامت یم او ما ته دا پته ده چې صحیح سلامت ځکه یم چې بیګا او نن سبا کې نبی پاک مبارک پیدا شوی دی خدای پاک ولې دومره عزت ورکړی دی چې په نور د مصطفی باندې څوک هم دعا وکړي رب العالمین دعا قبلوي څه د حیرت عالم و عامر یمنی خبره لا خلاص نه ده خبره په دې ځای کې خلاصیږي چې کله عامر یمنی ته مقام و مرتبه ملاویږي عامر یمنی وایي توجه خو شته که نه جی عامر یمنی وایي چې ما ښځې ته وکتل چې هسې دا مبارک نور مبارک هستی چې لا پیدا شوه دی له دومره لوړ الله مقام ورکړی هسې ښځې خوښه ده نه ده چې دغې ماشوم دیدار وکړو ښځه ورته وایي چې بلکل مې خوښه ده ماشومه ورته وایي امی جان ابا جان چې تاسو زه د ستاسو نه زه ډېره لایق یم چې زه لاړه شم ځکه چې د کم نور په خاطر ما ته صحت میلاو ده چې زه هم دیدار نصیب کم اختصار سره رسکول غواړم عامر یمنی سره د کورودانې سره د بچو د یمن نه را روان شو مکې معظمې طرف ته سوال په سوال پوښتنه مکې معظمې له رالو مکه معظمه کې پوښتنه کوي چې نږدې ورځو کې څوک ماشوم پیدا دی نږدې ورځو کې څوک ماشوم پیدا دی توجه به غواړم هر چا ورته ویل چې ماشومان خو ډیر پیدا دي ماشومان خو تاسو به وایئ چې دا ماشومان ډیر ولې پیدا دي دا ډیر ځکه پیدا دي علما فرمایي په کم کال باندې نبی پاک پیدا کېدو خدای پاک په ټوله دنیا کې نارینه ماشومان پیدا کړي وو پوښتنې ډېرې وکړې چې ماشوم حبیب عامر یمنی دا خبره کنفرم کوله چې دا هغه ماشوم ما ته وښیلی شي چې کم نورانی ماشوم دی مختصرا دا عامر یمنی وایي چې چا راته وویله
چې د امینی بیبي رضی الله تعالی عنها کور ته لاړ شه شاید چې ته هغې ماشوم پوښتنه کې شاید چې ته د هغې ماشوم پوښتنه کې چې کله پیدا شو کعبه هم په سجده پرېوته ته د هغې ماشوم پوښتنه کې چې حضرت عبدالمطلب سے فرمایي چې ما ته د خپل نوسي د ولادت پته هلته ولګېده چې د ما په کور کې د ما نوسی پیدا شو ما ته هله پته ولګېده چې کله زه خانه کعبه شریفه کې ناست وم خانه کعبه شریفه د ما کور طرف ته په سجده باندې پرېوته حاضرینو امیر یمنی وائی زه امینی بیبی لرالم ما عرضو کو زه یمن نه راغلیم ولې راغلی د ماشوم مبارک دیدار د پاره ورته وایي چې نه ما ته ویلی شوي دي چې دغه ماشوم ته به یهودیان او عیسایان نقصان او ضرر ورکولو کوشش به کوي زه نشم کولی تا باندې ادبار هسې نه چې زما د لاډله بچي له چېرته نقصان ورنه کړي مختصرا دا اعتماد ورکړو یقین ورکو چې نه دغه معشوم له به زه نقصان څنګه ورکوم مختصر دا توجه به غواړم د مینې یو جمله پکې عرض کول غواړم نعمت الکبرا صاحب لیکي چې حبیب عامر یمنی فرمایي چې زه کله کمرې ته دننه کېدم په کمه کمره کې نبی پاک مبارک تشریف فرماو نو ورځ وه څه وه ورځ وه خو زه چې کمرې ته دننه کېدم نو لازمه خبره دا ده چې هغه زمانه کې لایټینګ نه و هغه زمانه کې بجلی نه وه هغه زمانه کې د رڼا دومره اهتمام نه و عامر یمنی وایي چې زه چې دننه کېدم ما سوچ دا و کمره کې به تیاره وي ماشوم به زه وینم څنګه وایي چې کمرې ته دننه کېدم د بهر نه زیات رڼا په کمره کې موجود وه ما ته پته ولګېده چې دا هغه ماشوم دی چې کومه رڼا ما په سبا کې لیدلې وه هغه رڼا د امینی بیبي مبارکې په کمره کې موجود ده فرمایي زه ورغلم او ما د دغې ماشوم د خپو مبارکو قدم بوسي فرمایله ما په خپو باندې ښکل کو ما په تندي باندې تندي د مصطفی علیه السلام ښکل کو چې کله زه څه وخته پورې ولاړ وم ما ته شرف میلاو شو آخر راته آمینه بیبي رضی الله تعالی عنها فرمایي عامر ملما بس نور بهر کېدی شي بس دومره ملاقات کافي و زرا بهر شوم یو جمله عرض کول غواړم د ستاسو د توجه دپاره امیر یمنی په زبان حال باندې وایي چې زه خو را بهر شوم امیر یمنی فرمایي چې زه خو را بهر شوم خو زړه مې دننه پاتې شو زه خو را بهر شوم خو زړه مې دننه پاتې شو څه وخت پورې ولاړ یم بیا مې امینی بیبي ته عرض وکړو ای خورې که چېرې تاسو دوباره اجازت راکوئ صرف یو ځلې بیا ګورم بیا ما ورته ارزونه التجاګانې او التماسونه مو ورته کول او آخر وشوه دا چې عامر یمنی وایي چې ما له امینی بیبي رضی الله تعالی عنها دوباره اجازت راکو او زه بیا راغلم او ما نظر فوکس کېدو نه زما نظر په ځای په مخ د مصطفی علیه السلام باندې ودرېدو نه زما نظر کار نه کولو چې زه څنګه نبی پاک مبارک په ډکو سترګو باندې زه لیدل وکړم ځکه چې ما به لیدل کول زما په سترګو کې به واپس نور د مصطفی علیه السلام راتلو فرمایي چې کله زه څه وخت پورې ولاړ وم او څه وخت پورې ودرېدم ملاقات مې په دویم ځلم نصیب شو دیدار مې په دویم ځلم نصیب شو اوس و آخر کې دا چې ما زړه له یو سوال راغی یو سوال مې څه راغی سوال داسې سوال رالو چې نن هم په منبر د مصطفی باندې یادېږي او سوال څنګه سوالو الله اکبر فرمائی عامر یمنی فرمائی
چې زه د نبی پاک مبارک په نازکو نازکو سپینو سپینو قدمونو په مخامخ باندې ودرېدم، ما به کله خپو ته کتل، کله به مخ د مصطفی ته کتل، کله بیا قدمونو د مصطفی ته کتل، کله به ماشوم نبی پاک مبارک تندی مبارک ته مکتل. آخر مزړه دا یو ارزو تمنا راغله او ما عرض وکړو رب کریمه نور ژوند ما نه دی پکار، رب کریمه کچره د ما عمر پوره شوی وي او کچره ما په قسمت باندې مرګ پوره شوی وي، رب کریمه سوال در نه کوم چې مال مرګ راکې په قدم د مصطفی کې. لا دا دعا امیر یمنی کولا چې امیر یمنی سا ورکړه په قدمونو د مصطفی علیه السلام. حاضرینو دا هغه شپه ما و تا باندې را روانه ده چې کومه شپه باندې امیر یمنی هم انوار او تجلیات لیدلیو. اسې توجه غواړم چې کومه شپه یهودي ته دومره خیر ورکوي، کومه شپه د یهودي لور ته دومره خیر ورکوي. الحمدلله بیا خو مونږ مسلمانان یو او په مسلمانانو کې میلادیان یو. انشاء الله العزیز چې دغه شپې استقبال چا په عقیدت باندې وکړو، دغه شپې استقبال چا په محبت باندې وکړو او بیا یې ورځ په محبت د مصطفی علیه السلام باندې تېره کړه، په درود پاک باندې تېره کړه، په میلاد پاک باندې تېره کړه. امام ابن جوزی په مولد العروس کې ارشاد فرمایي چې چا په 12 ربیع الاول په ورځ باندې د محبت مصطفی په خاطر باندې میلاد مصطفی مناو کو، خوشحالی په ولادت د مصطفی علیه السلام باندې وکړه. امام ابن جوزی فتوا دا ورکوي چې چا میلاد مصطفی منا وکړو قیامت په ورځ باندې به شفاعت ته مصطفی ملاویږي. الحمدلله مونږ په همدغه یو تمه باندې دغه محافل کوو. سبا په 4 نه 5 بجو پورې ټي وي کې پروګرام وګورئ، په ټي وي باندې الحمدلله میلاد مصطفی به تاسو وګورئ او انشاءالله د بیا د منګل او د 9 په ورځ باندې تاسو پروګرام وګورئ د 4 بجو نه تر 5 بجو پورې. په 2 ورځو باندې مونږ میلاد مصطفی په ټي وي باندې مناوو او تاسو ته پته شته دا اعلان درته اول نه کوم، دې ځل باندې چې کم درود شریف راجمع شوی دی، دې ځل باندې چې کم درود شریف مونږ ټي وي پروګرام له په یو کال کې راجمع شوی دی، یو کرب 40 ارب 11 کروڑ درود شریف ویلے شوی دی. یو کرب 40 ارب او 11 کروڑ درود شریف را جمع شوی دی او کچر دغه په عالمی دنیا کې زمونږ د ټي وي د وجې نه دا کربونه درود ویلی شوی دی. دا درود ویل هم د خلکو په ژبه باندې هله جاری شول چې کله په درود مصطفی میشن جاری کېدو دپاره موږ میلاد مصطفی منا وکړو. د هر چا په خوله باندې درود شریف رالو، د هغې برکت دا دی درود شریف د هر چا په خوله باندې ذکر رالو. الحمدلله په هر ځای کې میلاد مصطفی علیه السلام مبارک مانځل کېږي او کچر زه خپلو خبرو لا په آرام آرام سره اختتام طرف ته لاړ شم او دا خبره پکې ضرور زه وکړم چې امام الصالحي الشامی علیه رحمه په سبل الهدى والرشاد په 1 نمبر جلد کې یو خبره لیکلې ده او دا خبره شاید چې د ستاسو په زړونو باندې د مهر په شان دی ولګي. شوق باندې سبحان الله ووایه. دا بعضې مخونه داسې ماته لګي چې دوی سوچ لکله زما د ټي وي پروګرام راځي او کله میلاد راشي، سوچ دا کوي چې دا مفتی صاحب خو په ټي وي کې ډېر آرام آرام سره لګیا وي او په د میلاد شریف کې ډېر په جوش او په جذبې باندې یا ساتي دا جذبه چې دا عشق مصطفی علیہ السلام دی. دا د محبوب کریم مبارک په میلاد کې چې چغې ونه وهو او د سینې زور استعمال نکو او په مخ باندې خندا را نه ولو بیا به خاندو کله بله خندا خو دومره
دومره ښکلې ورځ خو بیا نه راځي، دومره عظیمه د خندا ورځې خو ډېرې کمې دي. ټولې د خندا ورځې د خندا د مصطفی نه قربان شي. حاضرینو، سبل الهدى والرشاد کې یو فتوا ذکر ده، او دا فتوا ځان سره په زړه باندې ځکه ولیکئ چې نن سبا وخت کې اکثر خلک وایي چې میلاد شریف په کم ځای کې لیکلی شوی دی، میلاد شریف کم کتاب کې لیکلی شوی دی. اکثر زه دا وایم چې میلاد شریف هغه کتاب کې لیکلی شوی چې کم کتاب تا الله نه دی پړاو کړی، هغه کتاب کې شته دی چې کم تا نه دی پړاو کړی، هغه کتاب کې شته. خو کچېرې تا راواغستو تا پړاو کو، انشاءالله العزیز د ټول نه اول به بیا ته میلاد مبارک مناوئ. فتوا د چا ورکوم؟ فتوا به په خپله باندې واورئ، او زه ما کتاب حواله عرض کا. امام ابو موسی الزرهونی رحمه الله تعالی د زمانه زبرګ او د زمانه عالم دین او شیخ الاسلام تیر شوی دی. هغه فرمایي چې مونږ په وطن او علاقه کې او زمونږ په زمانه کې دا خبره داسې ګونګوسي باندې روانه وه چې میلاد وکئ او څوک وایي چې مه کوئ. عوام په دې وخت کې وایي چې خدای پاکه د چا ومنو، همداسې وایي که نه چې د چا ومنو. امام ابو موسی الزرهونی رحمت الله علیه فرمایي چې مونږ زمانه کې هم داسې یو چې چا به میلاد مناوېدو ته ښه ویل او چا به ورته بد ویل، چا به ورته ثواب ویل او چا به ورته بدعت ویل. په دې کشمکش کې وم چې شپې اوده شوم او دیدار د مصطفی علیه السلام ملاو شو. ما عرض وکړو او د دغې موقع نه مو فایده واخیسته، او ما عرض وکړو چې یا رسول الله، ټول په مینه ووایه چې یا رسول الله، ټول ووایه چې یا حبیب الله، یا رحمتا للعالمین، یا امام المتقین، یا راحت القلوب العاشقین. عرض کہ یا رسول اللہ، یو مسئلے پختنہ کم. نبی پاک مبارک تارس کہ یا رسول اللہ مسئلے پختنہ کم و آغدا چې دمونږ په علاقه کې بعض کسان دستاسو میلاد مناوېدو ته بد وایي، بعض ورته ښه وایي. قربان تاسو ورته څه وایئ؟ قربان تاسو ورته څه وایئ؟ اوس چې کومه فتوا لګي، دا فتوا زمونږ د مدرسې د جنیدیه مدرسې نه ده، دا فتوا د اکوړي د نوخار د مدرسې نه ده، دا فتوا د مصر د جامع ازهر د مدرسې نه ده، دا فتوا د مکې معظمې د یونیورسټۍ نه ده، دا فتوا دا د مدینې منورې د یونیورسټۍ نه ده، دا فتوا زما د استاز نه ده، دا فتوا د ستا د استاز نه ده. چې کومه فتوا په دغه سوال په جواب کې ملاویږي، دا فتوا د امام المرسلین علیہ السلام مبارک ده. نبی پاک مبارک د دغه سوال په جواب کې چې کومه فتوا ورکړي چې یا رسول الله د ستاسو میلاد مناولو باندې څه اجر او څه ثواب شته او کنا دا مناول ناجائز او بدعت دي، نبی پاک مبارک داس یو فتوا ورکړي. د دغه فتوی نه بعد ماته نه د مدرسې د فتوی ضرورت شته، نه ماته د مفتی د فتوی د ضرورت شته، نه ماته د امام د فتوی ضرورت شته،
نه ماته د بلې مدرسې د عالم دین د فتوی ضرورت شته، نه د شیخ القرآن د فتوی ضرورت شته، نه د شیخ الحدیث د فتوی ضرورت شته چې ماته فتوا جناب محمد عربی علیہ السلام مبارک راکی. هیڅ چا فتوی ضرورت نشته. نبی پاک مبارک فتوا ورکوي او چې فتوی معنی باندې پوه شئ داسې سبحان الله جواب برا کوئ چې د ستاسو زړه ټکور شي، زما زړه ټکور شي. نبی پاک فرمایي من فرح بنا فرحنا به. سوچ ما په میلاد باندې خوشحالیږي د داسې امتیانو نه زه خوشحالیږم. نبی پاک فرمایي څوک په ما په میلاد خوشحالیږي هغې امتیانو نه زه خوشحالیږم. ما دپاره میلاد د دلایلو نه دا یو دلیل کافي دی، د میلاد د برکاتو نه دا یو برکت د ما دپاره کافي دی چې میلاد مونږ دلته مناوو، حاضرین په مدینه منوره کې لګیږي. ما دپاره دا خوشحالی کافی ده که څوک په دې میلاد باندې خفه کېږي الله پاک دې خوشحاله کړي. زما مقصود خوشحالی د مصطفی علیه السلام ده او په میلاد باندې مصطفی علیه السلام خوشحالیږي. محترم سامعینو حضراتو، کوم کتاب حواله ما عرض کا دا د یو مسلک سره هم تعلق نه ساتي. سبل الهدى والرشاد چې کوم مصنف رحمت الله علیه امام صالحی الشامی رحمت الله علیه تیر شوی دی دا د یو مسلک سره هم تعلق نه ساتي او هغه مبارک چې نقل کړی دا مجال شته چې کوم عالم دین په هغې باندې ګوته اوچته کړي ځکه چې هغه یو خپله مرتبه او یو خپل علمیت لري. فتوا د مدینې منورې د جانان دا ده چې ته په ما خوشحالیږه زه به د تا نه خوشحالیږم. محترم حاضرینو، په همدغې مقصد باندې په همدغې غرض باندې چې حضور نبی کریم مبارک موږ نه خوشحاله شي او قرآن کریم په دې باندې گواه دی چې ټولو نه زیات حقدار دا دي چې الله پاک بندگان راضي کی، محمد مصطفی علیہ السلام مبارک امتیان راضي کی او نبی پاک مبارک په ډېرو خبرو باندې راضي کیږي او د هغې کارونه چې په کم باندې راضي کیږي هغه په میلاد شریف مبارک باندې راضي کیږي. حاضرینو بلا ججک میلاد مصطفی علیہ السلام مبارک مناوئ، خو لیکن اختتام کې دا خبره به زه ضرور عرض کول غواړم چې میلاد شریف تقریبا د 5 سیزونو نوم دی. میلاد شریف د 5 سیزونو نوم دی. میلاد شریف آغاز کې تلاوت وشي، میلاد شریف په 2م نمبر باندې نعت شریف ویل شي، په 3م نمبر باندې عالم دین تقریر قال الله قال الرسول بیان کی، په 4م نمبر سیز باندې په آخر کې دعا وشي او په 5م نمبر سیز باندې نبی پاک مبارک عاشقان د نبی پاک کی سال ثواب د پاره خوردې د لنګر انتظام کړی وي. میلاد شریف دغه 5 سیزونو ته ویلی شي. اوس که څوک میلاد شریف کې داسې سیزونه را دننه کوي چې هغه ناروا سیزونه وي، یا سړي او ښځې یو ځای سره میلاد کې ناست وي، یا به میلاد شریف کې تمبل وهلی کېږي، یا به میلاد شریف کې دمال وهلی کېږي، یا به میلاد شریف کې لکه به بعض ځایونو کې میلاد شریف کې کرسی کېښودلی کېږي چې دې له به نبی پاک مبارک راځي. که چېرې داسې میلاد وي او څوک میلاد شریف نه مني او دې وجې نه نه مني نو دی وروستو نه مني داسې میلاد ټول نه اول زه نه منم. داسې میلاد کلم نه دی جایز. میلاد شریف هله جایز دی چې آغاز هم په ذکر مصطفی باندې وشي، اختتام هم په ذکر مصطفی باندې وشي. میلاد شریف کچره د تلاوت او د نعت شریف او د قال الله قال الرسول او د دعا او د صدقې نوم شي، دغه میلاد شریف د ځمکې په سر باندې یو عالم دین هم نشي ناروا کولی، یو عالم دین هم داسې میلاد ته ناروا نشي ویلی. په دغې طریقې باندې که تلاوت هم انفرادي طور باندې جایز دی، که نعت ته هم په انفرادي طور باندې جایز دی، که قال الله قال الرسول دی هم په انفرادي طور باندې جایز دی، که دعا ده او که صدقه ده انفرادي طور باندې جایز ده. او کوم شی چې انفرادي طور باندې جایز وي او هغې له یو جایز ترتیب ورکړی شي
اجتماعي طور باندې کولم جایز دي ځکه چې داسې بشبها مثالونه دي چې هغه انفرادي طور باندې ثابت دي زمانې د وجې نه په اجتماعي طور باندې اوس مانځل کېږي او هر څوک مانځي که چېرې مونږه درس بخاري واخلو که مونږه ختم بخاري واخلو که مونږه د مدرسو کې دستربندي واخلو او که چېرې مونږه مختلف قسمه اجتماعات واخلو که چېرې مونږ مختلف قسمه کانفرنسونه واخلو که چېرې مونږ مختلف قسمه سیرت پروګرامونه واخلو چې په کومو دلایلو باندې هغه څیزونه جایز دي په هغو دلایلو باندې میلاد مصطفی جایز دی حاضرینو او اسې زه ورته اخر کې دا خبره وکم او په دې باندې به خپلې خبرې ختمې کم ولې به حیثیت یو ادنا د علماو خادم په حیثیت باندې زه به تاسو ته ناروا څیز بیانوم به حیثیت یو ادنا طالب علم زه به تاسو ته ناروا او د ګناه څیز ترغیب درکوم ولې ما قبر نشته ولې زما آخرت نشته ضرور زما قبرم شته زما آخرتم شته زه به ولې ناروا او ناجایز څیز باندې تاسو ته چغې او سورې وهم نه ناروا باندې درته چغې سورې نه وهم چې په کم څیز باندې زما زړه ټکور کېږي په کم څیز باندې چې زما زړه ته کم سکون ملاویږي کم څیز باندې چې زما ذهن او دماغ ته روحانیت ملاویږي چې کم شي باندې زه خوشحالېږم کم څیز باندې محمد مصطفی علیه السلام خوشحالېږي زما ایمان او دا تقاضا ورکوي چې کم شي باندې ته خوشحالېږي خلکو لم د هغې شي تبلیغ ورکا چې په کم شي باندې الله هم خوشحالېږي په کم شي باندې محمد مصطفی هم خوشحالېږي صلی الله علیه وعلى آله وسلم حاضرینو چرته هم تاسو ځئ محافلو ته په کلا او تابعیت باندې ځئ په ثواب په نیت باندې ځئ د الله پاک او د رسول پاک مبارک د رضا حاصلېدو په نیت باندې ځئ او صرف چې که هر کله په هر ځای کې دا خبره زه کومه او په سوشل میډیا باندې هم بار بار تاسو اورېدلې وي او هغه دا چې تاسو به وایئ چې مفتی صاحب دا خبره خو میلاد مناول خو ډېر زیات اجر و ثواب لري خو دا دومره غټ میلادونه د هر چا وس خو نه دی که نه دا ثواب غټ ثواب خو په ډېره غټه خرچه باندې کېږي زه تاسو ته ډېره په کمه خرچه باندې د میلاد مصطفی علیه السلام اجر و ثواب در ښودل غواړم توجه م ده د نهې او د منګل په ورځ باندې د یو 500 د 100 د 200 روپو کور لا چاولې به راوړې یا یو قسمه سبزي راوړه یا د څه وس کېږي یو څیز کور له راوړه او کورودانې ته یا مور ته یا خور ته ووایه چې دا نن اضافي پوخ کا کور کې چې سلن پخېږي یا خو ټول به خوري خو دا 100 روپو چاولې لږې زیاتې نن پخې کا ښځه به درله جواب درکوي چې خاونده دا چاولې ولې ته ورته ووایه چې ښځې د چاولې ځکه پخې کا چې نن میلاد مصطفی علیه السلام دی بس په کور کې به راجمع شئ د خپلو بچو سره د خپلې کورودانې سره راجمع شه په کور کې به د اردو پښتو کتاب پروت وي قرآن مجید هم شته او کني صورت اخلاص خو هر چا ته زده 3 ځلې قل هو ووایه څو ځلې او دا میلاد به هر څوک کوي لاس اوچت کوي ټول وایي انشاءالله دا کور کې دا میلاد ضرور وکړئ 3 ځلې قل هو ووایه هغې نه بعد په کور کې خامخا ماشومان سکول له ځي راځي د اردو پښتو کتاب راواخله او په هغې کې یو نعت راواړوه هغه نعت په پښتو اردو کې ځان سره ووایه او که هم نشي ویلی په موبایل کې یوټیوب راواړوه او یوټیوب له ورکه چې نعت شریف او په موبایل کې یو نعت شریف واوره هغې نه بعد په دغې اردو پښتو کتاب کې به یو حدیث مبارک وي او که حدیث مبارک درته پته نه وي دومره خو به درته پته وي دا یو حدیث مبارک خو درته پته به وي چې نبی پاک مبارک فرمایي چې زه د پیر په ورځ ځکه روژه نیسم چې پیر په ورځ زه پیدا یم نو دا حدیث مبارک زده کوي که نه
نبی پاک مبارک فرمایي ز پیر په ورځ ځکه روژه نیسم چې پیر په ورځ زه پیدا یم. حدیث هم زده شو. بس دا یو حدیث مبارک ځان سره بچو ته ووایا، بچو ته ووایه چې لاس اوچت کړئ، لاس بوچت کی، دعاو کا ځان ته امت ته دعاو کا، نبی پاک مبارک درجات و بلندیو ته دعاو کا، درود شریف ووایا. او دا کم سالن چې پخ شوی دی ښځې ته ووایه چې پلټونه راواخله او دا سالن راواچوه او بسم الله ورته ووایه، سره د بچو کېنه، سره د بیبیو کورودانې کېنه، روټۍ وخوره، بهر راوځه، تا ته میلاد مصطفی اجر و ثواب ملاو شو. دا میلاد مصطفی علیه السلام وشو. خو چې څوک درته ووایي چې دا تا څه وکړل، ته ووایه چې ما میلاد مناو کو، په دې نیت باندې ما مناو کو چې په دې ورځ باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ولادت با سعادت شوی و. او زه یو وجدانی جمله درته وایم که نور سم نشي کولی، بار ربیع الاول په ورځ باندې اسې خانده را خانده، اسې خانده را خانده. که څوک درته وایي چې ولې خاندې، څه شته نه و خاندې، ته به ورته وایې چې نن خو ډېر څه دي ځکه خاندم چې د خندا ځکه پیدا شوې ده چې په دې ورځ باندې نبی پاک مبارک پیدا شوی دی. د دې د وجې نه حاضرینو د حضور مبارک میلاد مناویدل چې په کومې جایز طریقې باندې وي، د روژې نیولو، د ذکر کولو، د تلاوت کولو، د نعت شریف د ویلو، د دین خبرې د بیانولو، د اورېدلو، په کم صورت باندې د روژې په نیولو باندې چې کم طریقې باندې میلاد شریف مانځلی شي، د منګل په ورځ باندې میلاد شریف انمانځئ، میلاد شریف مناو کوئ. او که بیا هغه ورځ پاتې شو په بله ورځ هم جایز دی، که په هغه ورځ باندې پاتې شو په هره ورځ باندې نبی پاک مبارک میلاد جایز دی. او بیا به زه آخر کې امام ابن جوزی رحمت الله علیه همغه جمله بیا ووایم چې څوک میلاد شریف مناو کی، څوک میلاد شریف مناو کی، په دغه باندې اور د جهنم حرام دی. امام ابن جوزی رحمت الله علیه فرمایي او فرمایي چې څوک میلاد شریف مناوي نبی پاک مبارک به په ورځ د قیامت باندې شفاعت کوي. او امام ابن جوزی هغه عالم دین دی چې د هرې فرقې د استادانو کې په سند کې د هغه نامه مبارک راځي. الحمدلله دلته مسجد کې ظفر علی صاحب شو، قادری صاحب شو، دارنګه عباد الله حافظ صاحب شو، او دارنګه احتشام الحق صاحب شو، باچا صاحب شو. دا څومره کسان دلته راغلي، تاسو یاد وساتئ چې موږ ډېره عظیم عبادت کې شریک شوي یو. انشاءالله العزیز، انشاءالله العزیز د دغه میلاد مصطفی علیه السلام خواږه به تاسو ته په دنیا کې ملاویږي، په قبر کې ملاویږي، په آخرت کې به ملاویږي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا ونبینا، شوق باندې درود شریف وایه، ونبینا محمد وبارک وسلم وسلم علیه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دعا رب كريمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. رب كريمة زمون دغه ټولو ګناهګارو، دغه ټولو خطاکارو او دغه ټولو سیاکارو، دغه ټولو مختورنو رب کریمه په خپل دربار کې حاضری قبول و منظور فرمایا. رب کریمه دغه ټولو مختورنو حاضری د حضور نبی پاک مبارک په دربار کې قبول و منظور فرمایا. رب کریمه دغه معصومانانو په خاطر، دغه بے گناه معصومانانو په خاطر چې پویږي نه خو دې دپاره راغلي دي چې نن زمونږ حبیب یادیږي، زمونږ نبی پاک یادیږي، د دې دپاره راغلي. رب کریمه د دغه معصوم او بے ګناه لاسونو په خاطر باندې خدای مونږ حاضری قبول منظور کا. رب کریمه مونږ گناهونه معاف کا. رب کریمه حسنات او نیکیان زمونږ قبول و منظور کا. رب کریمه په حاضر جمع کې، په غایبینو کې زمانه او تاسو نه چې چا چا دعاګانې غوښتې دي، رب کریمه زمونږ د ټولو حاجتونه پوره فرمایا. رب کریمه مریضانو له صحت ورکا. رب کریم
کریمه قرضدارو قرضونه خلاص کا رب کریمه قرضدارو چې چا قرضونه بندي قرضونه را خلاص کا رب کریمه څوک به اولاد دی صالح اولاد ورکا رب کریمه چا نارینه اولاد نه او یا ویو نارینه اولاد خواهش لري رب کریمه نارینه اولاد ورکا د چا اولاد دی رب کریمه عاشقان رسول جوړ کا رب کریمه مطیعین و محبین رسول جوړ کا رب کریمه خادمین رسول جوړ کا رب کریمه زمون په حال باندې رحم فرمائے رب کریمه کرونا وبا دا رب کریمه کرونا بیماریم دا ډینګي بیماریم دا شوګر بیماریم دا بلډ پریشر بیماریم دا ډوکو کمزوریم دا خدای د ډېری بیماریان دي د ستا طرف دي خدای سوال درته کو دا سپین مخ مبارک په خاطر باندې چې سپین مخ مبارک په خاطر باندې تا قبله بدل کړي خدای مونږ تقدیرونه د خیر بدل کې خدای مونږ ستونزې ختم کې خدای پاک مونږ بیماران له صحت ورکې رب کریمه د زړونو بیماران دي د مشران دي د ګردو د بلډ پریشر بیماران دي سو به اولاد خدای د ټولو حاجتونو پوره کا رب کریمه دغه میلاد شریف کې چا مالی تعاون کړي چا جانی تعاون کړي چا کم قسم منډه والی فلیکسونه او پوسټر او والچا کې او سو چا کړي خدای پاک دواړو جهانو اجرونه ور نصیب کا رب کریمه همیشه د پاره د خپل ذکر کې او د استاد حبیب په ذکر محافلو کې زمونږه مقبول شرکت نصیب فرمائے او بیا دعاو چې رب کریمه ملک پاکستان استحکام نصیب کې رب کریمه اسلامی ممالک خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کې رب کریمه اسلامی ممالک نقشې په دنیا باندې قیامت مازدیګر پورې قائم و دائم وساته د پاکستان نقشه قائم و دائم وساته زمونږ حکمرانان نیک عمل کې زمونږ حکمرانان عادلان کې رب کریمه ډېره مهنګایي ده زمونږ د غریبانو د وس کار نه دی دلته ژوند تېرول خدای مونږ باندې اسانی راولې خدای پاک مونږ باندې اسانی راولې خدای مونږ باندې نیک عمل حکمرانان نافذ کې خدای مونږ د جابرانو ظالمانو او د غیر منصفینو حکمرانانو نه مونږ ته نجات را نصیب کې رب کریمه د استاد د حبیب د میلاد په خاطر باندې خدای مونږ له په دغه ربیع الاول کې د خپل حبیب دیدار را نصیب کې رب کریمه مونږ سترګې لایق نه دي مونږ منو رب کریمه په خپل فضل و کرم باندې مونږ ټولو ته دیدار مصطفی علیه الصلاۃ والسلام مبارک را نصیب کې رب کریمه مونږ ډېر ګناهګار یو درود شریف ویلی شو خدای پاک په دې باندې مونږ له خپل رضام را نصیب کې د نبی پاک مبارک رضام را نصیب کې او دا دعا و چې خدای پاکه مونږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي رب کریمه مونږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي خدای پاک د خپل قهر نه وساتي خدای د خپل عذاب نه وساتي خدای د خپل نافرمانی نه وساتي کم نافرمانیان هم کړي رب کریمه بخنه زموږ نصیب فرمایي او په اختتام کې دا دعا وکړي آخر کې دا دعا وکړي چې رب کریمه زمونږ ډېر حقداران وفات شوي دي زما والده صاحبه که دلته زه ناست یم دا زما د هغه بوډۍ والدې صاحبې دعاګانې دي او زما د مرشد پاک رحمت الله علیه د لنډي کوتل شریف د صاحبانو دعاګانې دي مونږ سره د استادانو دعاګانې دي وفات شوي څومره حقداران دي خدای پاک د ټولو بخنه نصیب کې خدای پاک د ټولو قبرونه د جنت ته باغچونه باغچې وګرځولی کې او زما ډېر ځوان ورور وفات شوی دی او ما ته ډېر زیات ګرانو خدای بخنه نصیب کې خدای پاک څومره حقداران وفات شوي دي خدای ټولو بخنه نصیب کې او دا دعا چې خدای پاکه مونږ هم د مرګ نه مخکې بخنه نصیب کې خدای قبر راته روښانه کې څوک مړه دي د هغوی ته هم قبرونه روښانه کې خدای قیامت تورې تیارې دي هغه تیارې د نبي پاک په رڼا باندې مونږ ته روښانه کې رب کریمه د ستا د قهر د ستا د عذابونو نه مونږ وساتې خدای ګناهونه هم کړي په نیکو باندې بدل کې کمې ماتې ګوډې نیکۍ هم کړي رب کریمه تی راته قبول او منظورې کې او دعا چې رب کریمه حج او عمره آزاده کې رب کریمه حرمین شریفین آزاد کې او رب کریمه څنګه رکاوټونه سوشل میډیا باندې وینو چې خلاص شول رب کریمه قیامت پورې حرم شریف طوافونه آباد وساتې
رب کریم د محبوب کریم د در سلامونه آباد وساته خدای مونږ بار بار د خپل کور طوافونه او د نبی پاک مبارک د جالو سلامونه زمونږ نصیب کې رب کریم دواړو جهانو خیر زمونږ نصیب کې مونږ بس دعاګانې کوو ما ته پته زه څومره غیبت کوم څومره دروغ وایم زما ژبه څومره ګناهګاره ده خدای پاک زه په کومه ژبه غواړم په کومو لاسونو به زه غواړم خدای پاک هغه سپین سپین پاک پاک لاسونه چې د حضور مبارک لاسونه به لا اوچتېدلو لا به دعاګانې قبلېدلو رب کریمه هغه سپین لاسونه چې تا ته اوچت شوي دعاګانې درنه خیر غوښتي پیغمبرانو درنه خیر دعاګانې غوښتي صحابه و محبوبانو درنه خیر دعاګانې غوښتي خدای هغه خیر په دعاګانو کې مونږ لوی خیر نصیب فرمایه رب کریم هغه پاکو خلقو د ستا حبیب چې کومو څیزونه د شر نه امن و امان غوښتی خدای دواړه جهانو کې د هغو څیزونه مونږ ته امن و امان نصیب کړي چې کم نبی پاک امن و امان غوښتی دی رب کریمه د ایمان زوال نه مو ساتې ایمان هم قبول کړي او رب کریمه په مردان کې خو ماله ډېر کالونه ټي وي ته راځي د زنانو والا خدای ما آواز به څوک اوري لا به څوک نه اوري خدای کمې زنانه سرتور د تور سرې ناستې دي رب کریمه د ښکلي کورونو آبادېدو انتظام یې وفرمایې رب کریمه کم الکان ناست دي د هغوی د کور آبادېدو انتظام وفرمایې رب کریمه زمونږ څومره خویندې آواز اوري حاضر جمع کې چاته ویلي دي خدای پاکه د ټولو حاجتونه پوره وفرمایې خدای پاکه د ټولو حاجتونه پوره وفرمایې او رب کریمه آخر کې سوال کوو خدای مونږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي رب کریمه مونږ ایمان قبول کې او د ایمان زوال نه مو ساتې او رب کریمه چې کله تا سره ملاویږو خدای داسې ملاقات زمونږ نصیب کې چې مونږ تا ته خاندو ته مونږ ته خاندې رب کریمه داسې ملاقات زمونږ نصیب فرمایه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین